ایزانو نن دې بیان کې شپږ خبرې داسې بیانوم چې نبی علیه السلام وایي چا دا دان کې راوستی نو زه د هغه ذمهداري اخلم، زه به یې ضمانت کوم چې دی به الله تعالی جنت ته بوځي. دا حدیث چې د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام نه نقل کړی دی. او هغه شپږ خبرې چې نبی علیه السلام د جنت ضمانت اخیستی دی نو هغه دا دي. نمبر 1 دا دی چې خبره کوي نو دروغ به نه وایي، ځکه دروغ چې څوک وایي نو فرښتې ته یو میل لرې تښتي. نو رښتیا خبره به کوي او دروغونه به ځان ساتي. نو یو دا کار. نمبر 2 چې کله واده کوي نو د وعدې خلاف به نه کوي. بعضې کسان یې تا سره واده وکړي او بیا وایي پروا نه د وعدې د پوره کولو. نو لهذا وعده پوره کول او وعده کول او د هغې خلاف نه کول دا جنت بوتلو والا عمل دی. نمبر 3 چې امانت کېږدي نو امانت کې خیانت نه کوي. او نمبر 4 خپل د نظر ښکته ساتل، د نظر حفاظت کول، نظر ښکته ساتل او غلط نظر نه استعمالول. او 5 نمبر خپل د شرمګاهونو حفاظت کول، بې ځایه هغه نه هغه ښکاره کول. او 6 نمبر د خپل لاسونه او خپې وغیره اندامونه د حرام هغې نه بچ ساتل. نو لهذا رب الکریم هغه دې جنت ته داخل کړي چې څوک دا اعمال کوي او چې کوم د هغې نه ځان ساتل دی د هغې نه ځان ساتي. نو د هغې د وجې نبي علیه السلام وفرمایل چې دی به زه ضمانت اخلم چې دی به الله تعالی جنت ته هغه ور داخلوي برحمتک یا ارحم الراحمین.